د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي شهید شو احد کې مور ولا رااله او داسې صحابي و د لوږې نه یې ګټه په خېټه پورې تړلې وه مور ته ویل یا بنی هنیئا لک الجنه ویل بچیه جنت دې مبارک شه نو چې په بدر کې شهیدي صحابي او خېټه پورې ګټه تړلې د لوږې نه او شهید شوی نو د خپله جنتي دی د الله نبي ویل دا ښځه څوک ده دا د جنت ټیکاداره ویل د الله نبي ته د صحابي مور ده د الله نبي ته وایي دوه خبرې واوره کېدای شي د ستا زوی داسې خبره کړې چې هغه خبره الله ته خوښه نه وي د ده سره مناسب نه وه داسې ما تاسو نه خبرې کوو د ورځې مړه پلانکې مولا او بیا مولانا سیف الرحمن دته خو به د ورځې یو 7 لکه کنځلې کېږي یو 7 لکه کنځلې به ورته کېږي هلکه نقصان یې راوښیه که نه یاره ته دغه د نقصان ماته راوښیه او دا یو نقصان یې شته دا څومره ملکونه چې دي 50 ملکونه دي که نه ته ماته وښیه چې په منبر باندې ناست یا ګیره یا پټکې او یا ماته وښیه چې په منبر باندې ناست دی به داسې خبره کوي لکه تی چې دلته کې یا یې زه کوم دا ماته وښیه ولې پاکستان کې څه چل دی پاکستان کې اسلام علماو په اینه ساتلی په اینه هسې نه ساتي چې ښه د اینې قرباني ورکړې پلانکې عالم شهید شو پلانکې شهید پلانکې شهید شو په اینې ساتلی او په دوبۍ او په دې علاقې کې او چې دا 10,000 8,000 ریال اخلي او ګاډي یې مرګي او دی خو دې خبره وکړي بیا ویل که ستاسو ګاډی ووایي پیسې ته میلاوېدلې ولې دې خبره کړې دا دې وکړي دا قرآن خو هلته هم دی او دلته هم دی که نه ولې که نه دلته بل قرآن دی دلته د اینې قرباني ده دین هسې نه ساتي چې غلبه اسلام او شکست کفار دا د تشو دروډا دي په دې کار نه کېږي دا د اینې قرباني غواړي نو به هر حال د الله نبي ویل ښځې ستا د دروازې لږ څوک راغلی او ستا د کور نه بېنوا تلی یا ستا د زوی داسې خبرې کړې چې اوسه مناسب نه وه څرنګه د جنت زیری ورکړې ما ته چې 2 رکعته نفل وایي زما نیت صفا دی مړه مانځه ته حاجت نشته دی هلکه نیت دې چېرته دی او زړه دې چېرته دی ستا نیت صفا دی فرض لمونځ نه کې زکات نه ورکې لارې تنګې پلو چې راوړي په لاره کې ږدي لارې ته اوبه راوباسي او بیا ویل که زما نیت صفا دی نیت هم دې ناولی دی او یو بل مرض دی بل مرض دا دی عبدالرسول جی به ویلي چې دا زاړه شرمونه هم نوي نه کولې الله به هم دا نوي په زاړه پټ کړي وې اوس بانګین جنګ بانګین یاد ولره یاد بانګي جنګول دا د لوط علیه السلام قوم دی التحریش بین دیکین التحریش بین الکلاب ورمي الحساد بانګي جنګول دا د لوط علیه السلام قوم دی الله تبا کړله سپي جنګول دا د لوط علیه السلام قوم دی الله تبا کړله ورمي الحساد پټه ګټۍ کول دا د لوط علیه السلام د قوم کار دی دا د مسلمانانو کار نه دی دې په ځای ګډه وساته غوا وساته دا ډېر غټ جرم دی ډېر غټه ګناه ده عظیم جرم دی د خدای خاطر وګورئ دې کار نه ځان ډډه وکړئ ناروا ده ظلم دی